شیطانان وړونه وچوي ظالمانو دته وترغاړو داړه وترغاړو دښمنی هم نشته خو بس تو مې وو ختم شو أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مطلب دا دی چې دا کار وشو داسې اتفاقي نو نه یحیی سره نه عباس دا دی زمونږ کشر ورور دی خو چونکې راله روجه وه نه له ده مازغه کار کوه نه زمونږه خو کم از کم بیا هم زه د دې ټولې جرګې ډېره شکریه ادا کوم چې دلته راللو زمونږ د دې کومې جرګې دغه او هغه مونږ وکړو او بیا هم عزت کوو بیا هم د ټولو عزت کوو دا تاسو د چا په مرسته کړو یا تاسو ته چا وینا کړې وه نه نه جي نه وه هېڅ هم نه مرسته وه نه زه بازار ته نه کوزېږم زه داسې لکه د روجې نه چې روجه چالو شوې ده دا زمونږ ټول ملګري دي تپوس وکړئ که دوی چې ته بازار ته هم کوشي وي پوه شوې بیا دې ووایي او مطلب دا چې دا زما ورور دی لکه مونږ سره ناست پاست دي داسې څه مسلې راشوې خو په هغې بیا هم مونږ د دوی نه معافي غواړو چې څه شوي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ټولو شکریه چې تاسو رالې او زموږ دا روغه مو کړه او ما اصل کې دوی دواړو تر منځ روغه راوسته دواړه ملګري وو خو په زموږ پکې نومونه یې راته لږ واضح کړئ نومان سره هم د ما ګپ شپ و سر یحیی هم راسره ملو شو د مشر ورور چې دی کشر ورور چې دی عباس هغه زما ډېر ښه ملګری دی د یحیی روغ هم د چا سره کول هغه نوم راته لږ واضح کړئ ما اصل کې یحیی راته ووایي چې یحیی راته ووایي که هغوی څه مشر رول لګي نو زه به ورسره روغ وکړم او نومان سره داسې ګپ شپ دی نو هغه ته ما ووایې دې لپاره ما ته ووایې چې زه به ورسره خبره وکړم تاسو ښه روغ راشي سنت طریقه ده هغه نوم هم راته واضح نه کوي چا سره روغ راشي هغه نوم راته لږ وایه د کم کس سره نومان د شاذیب سره دی هم څه خبر نوم خجی څه خبره نومان او شاذیب چې شاذیب دی او د دوی دی ترمنځ یحیی ترمنځ معامله غلې سره یحیی ملو شو نو ما هغه وې چې را څوک مشر لګي نو زه روغ کوم نو بیا زبجی یو څو خبرې وکم بالکل شروع کوم په نامه د خدای چې بهونکی او مهربانه دی او الله یې تاسو صحافیانو له ډېر عزت درکړي چې تاسو راغلی او دا جرګه کې د مشرانو چې کوم حصه واخیسته د دوی دا کور یې روغ کړ دا جي د دې اصل دغه دا و چې زما د ورور پسې دوی فونونه کړي وو چې راشه زموږ روغ وکړه بیا هغوی یحیی سره دې باره کې رابطه کړې ده بیا روژه د دوی پکې تېر شوي دي د دوی پکې جنګ جګړه راغلې دا خو خبره ختمه شوه او هغه دغه وشو نو نه زمونږ شاذیب سره څه تعلق شته نه د کیس کې چې څه د هغې هغه خو د روغې خبره وه او دوی پرې روان شو نو مونږ بیا هم د یحیی نه د ټولو صحافیانو نه معافي زه غواړم به حیثیت یو سی صدر پی ټی آی او زه دوی له دا ډاډګیرنه ورکوم چې ستاسو څوک خلاف وي نو ابه زما هم خلاف وي زه به تاسو سره ولاړ الله ته ټول سره کوشش وکړه تاجر ورکړي خدای پاک ته څخه وکړي او زمونږ د صحافیانو ورونو چې څومره ټلیفونونه مونږ ته کړي د نورو ضلعونو مونږ ته رابطې شوي دي هغوی هم دا پیغام واوري چې د جرګه کې کومو خلکو دا کوشش وکړه او دا مسله حل کړه نو تاسو هم دا پیغام واورئ چې دا مسله حل شوه او انشاءالله تعالی چې دغسې مشراني په علاقه کې نو شر به نه پاتې کېږي او خدای دې خیر لري الله دې خیر لري او انشاءالله تعالی چې څومره مشرانو په دې کې دغه کړې ده دا کوشش کړی دی الله تعالی دې اجر ورکړي او الله تعالی دې په آخره کې زموږ دا کلمه نصیب کړي ستاسو د ټولو جرګو د جرګې والا د ایسیچو د ډي اس پي او څومره صحافت څومره صدارت څومره یونین دی زه د هغې ډېر زیات شکرګزار یم ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ د صحافیانو د یحیی جان رور سره یو تنازع د دې روانه وه په هغې کې زمونږ ټول صحافیان په یو پیج د تحصیلي تنګي ولاړو په تاڼه کې موږ اپلیکیشن جمع کوو د هغې په هغه باندې زمونږ اف آی آر دی په خپل ځای باندې پاتې دی موږ به د صحافت کم تپوس چې دی چې هغه څومره بېعزتي صحافیانو کړې ده او لګېدی ویډیوګانې کوي د ورځې په بنیاد روزانه
د هغې به موږ تپوس کوو. نن چې د هغه په وینا کوم یحیی جان سره یو چیټ شوی و، هغه کسان موږ صحافیان او مشران راټول شو، هغه کسان معافي غواړي، معافي وغوښته. موږ د دوی روغه وکړله. د دې روغې سره د شازیب د دې روغې سره څه تعلق هم پاتې نشه، په خپل ځای ده. د هغه سره موږ خپل تپوس د هغه نه کوو. چې د چا په وینا لګیا دی څوک هغه له مشوره ورکوي، موږ به باقاعده د هغې تپوس کوو چې د چا په مشوره لګی، څوک ته له مشورې درکوي او څوک ته دا وایي چې تکړه شه، یحیی جان ته دمکینې ورکړه، دته دمکینې روزانه میلاویږي. بیا په هغې کې کوم ویډیوګانې کېږي، که د بهر ملکونو نه کېږي که دلته کېږي، هغې ته به هم څه میلاوي، چا به ورته ویلي چې وکړه، د هغې به موږ تپوس کوو. زموږ اپلیکیشن په تاڼه کې پروت دی. انشاءالله تعالی چې موږ وختي یو دغه ډي پي او پورې کړی هم دی چې د هغه گرفتاري وکړي، دغه به انشاءالله تعالی گرفتاري کېږي. څومره صحافي برادري چې ده زموږ د تحصیل تنګي ټوله په یو پیج دلته ناسته ده او یو په ښه طریقه باندې هغه خلک راغله چې کوم د یحیی جان سره د هغوی چیټ شو، هغوی معافي وغوښته. د تنګي د دې علاقې مشران په دې جوړه کې موجود دي او انشاءالله تعالی چې د دې نه پس به د دې خپلو کې دا اصل کې د یو خاندان خلک دی، یو بل کې رشتې دي. شازیبه ته دې خپلو کې مه جنګوه، ته مخامخ راشه، که تا سره څوک وي ستا په شا څوک ولاړ یې هغې هم ځان سره که، ته مخامخ راشه، موږ ټول صحافیان په یو پیج ولاړ یو. ته که کې موږ سره هغه وکړه، دې خپلو کې ما اچوله، دې خپلو کې یو بل سره رشتې دي، د یو خاندان خلک دي، د دې موږ فیصله وکړله په ډېره ښه طریقه باندې وشوله او الله دې باقي خیر کړي. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې زه د خپل تنګي مشرانو، ناظمینو، د میډیا د ملګرو، د جرګې نورو ملګرو ټول شکریا ادا کوم چې دا یو مسله وه د بل چا په وینا را روانه شوې وه او دې ته پورې ورسېده او تاسو په یو ښه انداز کې حل کړه. زه هغه ملګرو ته هم دا ویل غواړم چې یحیی ټیک ته غریب وي، ځان له وي د دې جرګې مطابق نه، خو صحافي خو دې صحافي یو نوم ورپورې تاسو نن کتې شئ په 10-15 منټ کې د KPK څومره صحافیان یحیی سره رابطې وشوې او قانون کم ادارې وي هغه ټولې حرکت کې رالې. خو دا تنګي چې کوم مشرانو یا دا کم یحیی چې چا سره د تناظر راغلی وه، د هغه ملګرو موږ ډېر زیات شکرګزار وو چې رال او د صحافیانو د کم تحفظات هغه دور کړل او چې یحیی نن فی سبیل الله د جرګې په وساطت سره دا خبران معاف کړل. خو خاص کر دې کې زه یو پیغام هغه کسل کله ورکړ غواړم کم خلک چې زموږ د نوجوان نسل استعمالول غواړي، یا د بار پایډو باندې یا د دې د پایډو باندې یا زموږ د تنګي خلکو باندې، هغوی ته زه دا ویل غواړم چې تاسو دا کم خلک استعمالول غواړئ دغه ټیک دغه به استعمال کړئ، دغه د بار خلک خو تنګي خلک کم از کم تاسو نشئ استعمالولی. دا یو ورولي ده دلته زموږ، تاسو د دې نه عبرت والئ چې په 10-15 منټ کې تاسو یو غټه تنازعه جوړول غوښتل هغه د تنګي مشرانو په ډېر کم دغه کې حل کړه. نو تاسو د دې نه یو میسج والئ چې تنګي خلک انشاءالله یو دي او ستاسو چې دا کم میشن دي دا به موږ ناکامه کوو. خو د دې کې موږ د دې مشرانو مرسته غواړو چې صحافیانو کم میشن دي، د دې خلکو خلاف زموږ کم میشن دي. څنګه چې تاسو په جرګه کې خپل کردار ادا کړو، په دغه کې تاسو موږ سره خپل کردار ادا کړو، راپاسې دا کم نالت چې را روان نن چې زموږ د نوجوان نسل دي تاسو وګورئ دا کم جنګ جګړه چې راغله، نو دا هم دغه سایکو مرګري دي، دغه نشو مطابق سایکو شوي دي. تاسو شازیب وګورئ یا نور وګورئ دا روان دي، نو وګورئ چې دا سایکو یا د نشه یا دغه دوی له څوک ورکوي او دا کم خلک دي. د دغه خلاف زه د تنګي خلکو ته خواست کوم چې موږ سره ودرېږي او صحافیانو ملاتړ جوړ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته دا نن چې کومه غونډه وشوه د سلسله کې یو ناخوشګوار واقعه پې جوړه شوې وه زموږ د تنګي او ملګری دی صحافي، هغه سره د چا د کومو ملګرو چې چیټ شو، دا خو زه یو اتفاقي ګڼم. دې کې ما دې ملګرو ته وویلې چې یاره داسې موږ دا کسان چې کوم دي د دواړه فریق داسې نه دي چې یاره د دوی بس مقصد وي د چا نه یا د چا لپاره بس لګیا وي. موږ ویو چې یاره بس دا یو اتفاقي روژه وه او دوی بس ناپوهه کې چې دی نو د دوی ترمنځ که څه راغلي دي نو هغه شوي دي. د صحافیانو ورونو د ټولو ملګرو شکریا ادا کوو چې هغې په ډېره په اسانه باندې د خپل ملګري او په خپل یونین چې کوم د دوی ملګري دي هغوی دا خبره ومنله او هغوی چې دی نو وایي چې یاره د دې نه موږ مزید داسې نور څه دغه جوړول نه غواړو. د کوم څیز نه چې دا تنازع جوړه ده د هغې متعلق خو زه دا وایم چې زمونږ د تنګي نوجوانان طبقه چې څومره ده
نو خصوصا دوی له پخپل هم پکار دي د دې والدینو له هم پکار دي چې داسې قسمه کومه مسلې چې راځي د هغې خو ناپوهي وي نوجوان چې کوم دی نو هغه داسې په معمولي څیز باندې هغه که تېر وځي او یو څه خبره داسې ترې وشي خو زه وایم چې معاشره کې نور مشران هم شته د هغې کورنۍ مشرانو له پکار دي چې یاره د راتلونکي وخت لپاره د خپل کوم کشر چې دی د دې دلدل نه روباسي او مزید چې دی نو نورو خلکو ته چې دی نو ته هم څه مسلې جوړې نه شي او دوی ته پخپله کومې مسلې چې وي چې هغه مواري شي معاشره کې نور هم چې دی نن سبا د کوم د کرونا باره کې چې کوم خدشات دي کوم نو د هغه هم یو ډېره لویه مسله روانه ده په هغې کې چې کوم دا خبرې دي موږ وایو چې یاره که موږ پوره من پاتې شو د هر قسمه برایو نه د هر قسمه مسایلو نه که موږ پوره من پاتې شو نو د دې دپاره یو کوشش پکار دی ډېره مهرباني زه د جرګې د کوم ملګري چې دي د دې تنګي چې هغوی راپاڅېدل او دا مسله چې کوم دی نو ډېر زر تر زره هغوی بېغمه کړه د هغوی هم زه شکریه ادا کوم د صحافیانو وروڼو چې هغوی هم چې دی نو ډېر ښه کردار ادا کړ او د تنګي د عوامو د ښه کېدو دپاره چې یاره مزید نو پکې بېګاړ را نه شي نو هغوی دا خبرې اترې ومنلې د هغوی هم زه ډېره شکریه ادا کوم مهرباني والسلام بسم الله الرحمن الرحیم دا د مرګرو چې کومې خبرې وکړلې زه خو د دې نه اوس خدای شته خبر شوم او طاهر راته رنګ وکړو اجره کې ناستو ما ته ویل دغه شانتې نو موږ د تنګي خلکو له به بل ځای نه کسان نه راځي دا او الحمدلله په تنګي والو کې دا کوالټي شته چې هغوی روغ هم راوستي شي په ښه خبره هم پوهېږي او په بده باندې هم پوهېږي خو زموږ د تنګي که صحافیان دي که ټول دي دا موږ د تنګي ټول یو خلک یو موږ به په دې تنګي کې اوسو د بار خلکو له زنګ دی درد هم زنګ او خوشحالي هم زنګ د دې تنګیوالو ده د بار سړي کې یا به سروزو پورې کال به یې 2 به یې 6 میاشتې به یې یو 15 کاله به یو 10 کاله به خو د تنګیوال به بیا هم په دې تنګي کې اوسو موږ ټول یو ورونه یو مثال که یحیا نن ډېر غریب دی خو زه به یحیا په سر باندې ودرېږم ولې به ورسره زیاتې کېږي دغسې الحمدلله په تنګیوالو کې دا کوالټي شته او الحمدلله چې بیا هم د تنګي دا خلک یا دا کشران او اوس په دا کشران موږ باندې خو وخت تېر دی اوس د کشرانو ته دا خواست کوو چې بچې تاسو په خپله باندې خپل حد تلوسه زه کوشش کوئ چې د ځان نه که تاسو نه کشري که ستاسو همزولي نو د بدې لارې نه منع کوئ او خدای دې دا تنګي زنګ د دې هر قسمه نشو نه افاتو نه بلیاتو نه په امن کې وساتي او تنګیوال له بیا مبارکي ورکوم چې شکر دی په دې لږ وخت کې دا دونه غټه مسله وه په لږ وخت کې حل کړل دا د تنګیوالو او د تنګیوالو د دې کوم عمره او د نورو مشرانو هغه کو د ناظم په بیس باندې یو که د چیرمن په بیس یو که د کلي په بیس دي خو شکر دی چې مسله حل شوله زه ول بیا مبارکي ورکوم او مبارک هم شه الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی مهربان دی نن چې دا کومه واقعه شوه خو نه شوه خو زه شکر دی راغونډه شوه ما په کندي کې دا مسله وه د هغه ځای خلک هم پکې ترمنځه شي شی زیاتېده خو الله تعالی پکې خیر واچو د میډیا وروڼو او د مشرانو ټولو شکریه ادا کوو او والسلام بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو کومه واقعه چې نن راغلې وه ټولو ملګرو وې بس هغه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم د خپلو صحافیانو ملګرو د تنګي یونین اف جرنالیسټ او د تنګي جرنالیسټ اسوسییشن ملګري کوم چې 400 نه کم ملګري راغلل د هغوی چا چې ټلیفونونه وکړل او بیا د تنګي د ټولو مشرانو د ممبرانو ناظمانو تنګي چې څومره مشران دي سپین روبي د دوی ډېره شکریه ادا کوو چې مونږ د یو غټ غم نه بچ کړلو دا به ډېره غټه مسله وه دا به ډېره اوږدېدله مونږ د دوی ډېره شکریه ادا کوو دا احسان به زه د صحافیانو وروڼو او د تنګي د مشرانو کله هم ایر نه کړم دوی مونږ باندې احسان وکړو او را دواړه کوره یې د یو غټ غم نه بچ کړل خو دا خبره زه کوم چې دلته دا روغه چې ده نو دا زمونږ د عارفو او د نثار سره وشوه شازیب سره زمونږ روغه نه شوي دې له بوس یو رنګ ورکړی کېږي نو دا زمونږ د زما او د عارفو او د نثار دا روغه وشوله او مونږ به آینده د رونو شانتې او وخت په دې تنګي کې تېرو ډېره ډېره مننه